خلک جامه پیزار ته پسخیږي، ما به د خلکو خاوند ته زه به پسخېدم چې دام یو خاوند دی، دام یو ښځه ده، ښه په سکون زندګي تېري. هغې نه ما ځان خلاصولو لپاره د خپل رور او د خپل اشنا مدد سره دا وجلې دي. جی ما مینه ورسره کړې وه خو صحیح صفا ما ورسره غلط کار نه و کړی. 2-3 پیره ما کوشش کړی د طلاق، خو د زه طلاق له هم نه ورکولم، خو بس انسان چې دی نو برداشت ختم شي. څه حده پورې ظلم تېری، ما څه حده پورې ظلم تېر کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، په فقیر آباد کې یو واده شوې ښځې د خپل اشنا په مدد سره خپل خاوند وجلې دی او واقع له د جیداد تنازع رنګ ورکولو. په دې واقع کې ملوث ښځې د هغې اشنا او پولیس سره به خبرې کوو، خو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو خامخا یې سبسکرایب کړئ. دې ټیم زه ایس ایچ او فقیر آباد کامران مروت سره ولاړ یم چې هغې سره انویسټیګیشن ایس ایچ او علي اکبر خان موجود دی. دې نه به تپوس کوو چې دا واقعه څنګه شوې وه او دې ملزم ته څنګه ورسېدل. جی کامران خان. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی دا په 30 دسمبر باندې 2023 باندې هسپتال نه اطلاع شوه چې یو زخمی کس راوړی دی، ساجد نوم یې دی، او هغې سره چې د هغې وایف ته هم راغلی ده چې یاره زما هسبنډ دی او دا چې دی خپل ماما جایداد په تنازع وجه باندې هغه وژلی دی. مونږ محرر صاحب هم لاړو او زموږ سټاف پولیس افسران لاړل، دلته مونږ ورسره ملاقات وکړو. این هم پراپر رپورټ واخیستو چونکې په هغه ټایم کې د مقتول چې ژوندی مو او د هغې نور څوک رشته داران نه راغلي. هغه مونږ راوغوښتو، رپورټ هم د وایف نه واخیستو. چې وایف نه واخیستو نو هغې ماما باندې ګلولي باندې دعوه وکړه. نو ګلولي هغه مونږ اریسټ کو، اریسټ هم داسې کو چې هغې ته اطلاع وکړه چې یاره تاسې خلاف اف آی آر شوې، تاسې تاڼې ته نه بخو چې خود په خپله تاڼې ته راغو. هغه مونږ چې چالان کو، خو مونږ ته لږ لوکل انفارمیشن هم دا او لږ دا کیسه لږ مشکوک وه، ځکه چې سبا ته بیا د مقتول چې دی ساجد هغې خویندې راغلې نو هغې وایي چې یاره دا زموږ ماما باندې داسې غلطه دعوه شوې ده. مونږ لږ فردر کیس انویسټیګیټ کولو لپاره مونږ لږ ټیکنیکل سایډ ټچ کړو، د موبایل ډیټا سی ډي آرز وغیره. هغې کې مونږ د کائنات چې کوم موبایل نمبر هغې ډیټا باندې چې کار وکړو، هغه کې د وقوعې په ټایم باندې د یو 2 نمبرو سره رابطې وي چې دواړه نمبرو والا په سپاټ باندې هم موږ سره راغلي وو. چې موږ فردر انویسټیګیټ کړو نو هغه یو د دې مقتول ساجد چې دی دا د تره زوی و که ماما زوی و رشته دار و، هغه وحید نوم و، او بل چې دی د کائنات رورو نومان د هغې نمبرې وي. مونږ هغې کې چې بیا فردر هغه راوستل، انټروګیټ هم کائنات هم انټروګیټ کړو نو هغې په بټوین د انټروګیشن بریک شو او مونږ سره ټوله کیسه ډسکلوز کړه چې یاره دا مونږ دغسې و چې زما وایف کائنات په تاسې ته وایي چې زما هسبنډ چې دی هغه ډرګ ایډکټ و او زه به په ما بیا ظلم کولو نو هغې نه ما ځان خلاصولو لپاره د خپل رور او د خپل اشنا مدد سره دا وجلی دی. ملزم څنګه ونیوی شو؟ تاسو راوغوښتو تاڼې ته په سبب خبره اتره که نه تاسو چې چاپه وواله چېرته ونیوه؟ نه، ملزم مونږ اریسټ کو، انفارمیشن باندې مو اریسټ کو او دلته 164 بیان پیو شو، داویداري پیو شوه، هغې نه پس مونږ دې بیا اریسټ کړو. په دې کیس کې مدعي څوک دی؟ مدعي دی کې اول چې د ملزمه کائنات وه، اوس چې دی مونږ سره د مقتول خور ده هغه مدعیه ده. علي اکبر خان دی کې چې کوم دا ملزمه چې کوم ده دا پکې پهله مدعیه وه که نه، نو د اوس د هغې نه د مدعیت نه بس دا چې کیس چې اوړي نو هماغه دفعات به وي که نه دی کې به ملزمانو ته څه فایده رسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی شروع کې چې کله د ایف آی آر په 324 زموږ لاړ شو نو په دې کې په ګلولي باندې داویداري شوې وه. د ګلولي خلاف په دې دغه کې ایف آی آر کې چې کوم دی نو کائنات اوس چې کومه زموږ اکیوز ده دا مدعي وه او بیا هغې نه پس چې کوم دی نو هغه جان بحق شو، جان بر نه هو سکه بس هغه جان بحق شو. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه مونږ 324 نه 302 ته کنورټ کړله. اوس چونکې په دې فردر انویسټیګیشن کې کائنات زموږ ملزمه شوله نو د کائنات خلاف اوس زموږ مدعیه د ډیسیز سسټر د جمیله. دې کې چې کم کس د دې مقتول ماما نیول شوی د هغه بیا څه وشو؟ د هغه څه پوزیشن دی اوس؟ د مقتول ماما خو یو خو دا دی چې ایډیټ کس بل ډېر غریب سړی دی، بل هغه سیده ساده سړی دی. ټیک ده، هغه چې کله مونږ ټارګېټ کړو نو هغه مونږ ته پته ولګېدله او بیا ما ایسو صاحب سره خبر ډسکس هم کړله چې بیا دا سړی ما ته د څه کم دی نو په دې باندې د ده خلاف څه شهادت دې کې نه میلاویږي. نو هغه خو مطلب دا دی چې مونږ هغه ته لیکل وکړلو، هغه راووتلو او انشاءالله اوس په هغه چې کوم دی مونږ د دې ته مسجد سبق دوشي او د دې کیس نه مکمل اوټ کېدو لپاره انشاءالله لیکل کوو. ګرانو ملګرو،
د ملزم وحید سره هم خبرې کوو چې دا د ساجد سره د سره رشته وه او دا خبره د مرګ ته څنګه لاړه او د مقتول د ښځې سره تعلق کله جوړ شوی جی دا داسې کار و چې زما د ترور زوی د ساجد نو دا د دې جینۍ ورور ما پسې رنګ وکړو چې وایي د ته ما سره ماښام میلو شه زه خپل کور کې وم ما ورته ویې ښه داسې زه به تا سره میلو شم زه راغلم ماښام خپل تره کره قاضي کلي کې کور و بیا د هغې خواښې مړه شوه نو زه هلته لاړم دې ما پسې رنګ وکړو چې هلکه ته چېرته یې زه مړي کې یم راځه دواړه په موټرسایکل ځو یو کس سره ملاوېږو نو چې موږ دواړه لاړو هلته ودرېدو نو ده ما ته ویل چې یاره زه ساجد ولم او ته راسره یې بس په تا ډاډه یم تمانچه ورسره وه بس هغې وویشتو نو بیا چې څه ټایم موږ هغه وویشتو روان شو نو ما ورته ویل چې یاره زه تا نه کوزېږم او هغه لاړو زه ورنه کوز شوم واپس مړي ځای ته لاړم په جنازه کې شریک شوې او جی د دې ټول واقع نه خو ته خبر وې که نه چې ښځه ټیک شوه تا مړ نه کړو هغه مړ کړو خو دې واقع نه خو ته خبر وې ته بیا جنازې ته تللی وې واقعي نه زه خبر شوم بیا نو تا هلته بیا خو دا ستا رشته دار و مقتول ساجد تا بیا چاته وینا وکړه چې دا داسې چل شوی دی ما د خپلې یېرې نه وینا نه شو کولی ستا پکې څه یاره وه ووایه ما پکې دا یاره ومې چې زه پکې تاڼې ته لاړ نه شم یا پکې زموږ ډېره غریبي ده مې چې زه بیا تاڼو جیلون ته ځم نو ته څه کار کې زه سپلو د ساجد دا کور والا چې ولاړه دا د کائنات دا وایي چې زموږ څو میاشتو نه زما د سره دوستانه و تعلق مې و تا سره دا دوستانه او تعلق څنګه جوړ شوی دا زموږ په 2023 کې جوړ شو ووایه که نه څنګه جوړ شوی څه چل شوی بس سترګې لږ یو بل زه به دې کار تلم دی یو مونږ کار راتلم به داسې بس ګپ شپ جوړ شو بس نو دا تا ورته ویلي وو پهله ځل که دې درته وویل هغه پوره خبره وکړه که نه څنګه چلو شو بیا استاد خوښه یې ما ورته علاوه مې زما خوښه یې بس داسې ګپ شپ بس بیا چالو شو نو ته بیا دې سره کله ملاوې دي چېرته به ورسره ملاوې دي دوی به چې کله مونږ کره راغل بس داسې حساب ته به دې کره چېرته ملاوېدل راتلی ما مور پلار به چې کله دې کره تلم نو زه به هم تلم داسې ته واده کړی دی یا کوېدن که نه نه ما نه دي دې سره چېرته تللی دې نه علاوه چېرته مور سره نه یم تللی دا ساجد خو ستا د ترور زوی و که نه او جی چې تا کله د دې ښځې سره داسې دوستانې خبرې کولې یا دې تا ته وي یا تا ورته وي نو تا زړه کې چېرته دا رحم نه و راغلی چې دا خو زما مطلب رشته دار دی د ترور زوی مې دی د هغه ښځه ده تا څه غیرت دې نه و راغلی هغه ټایم جی ما مینه ورسره کړې وه خو صحیح صفا ما څه غلط کار نه و کړی څنګه مینه دې ورسره کړې څه مطلب مینه څه ته وایي چې یو واده شوې ښځې سره خلک مینه کوي دا څنګه مینه ته لږ وضاحت وکړه دې لکه صحیح صفا مینه ورسره ما کړې دا ساجد د مرګ چې کله مړ شو نو د هغه مینې له به دې اوس څه رنګ ورکولو د هغه د مرګ نه پس که فرض کړو چاته پته نه وه لګېدلې نو ستاسو مخکې اراده څه وه ما به دې سره واده کړو ها دې ما ته ما سره به واده کې میلاو زه به سره واده کړو نو که دا پته نه وه لګېدلې ستاسو د دې کیس نو دا واده به ستاسو کله و دا به ټایم پس څه ټایم پس نو دا خو د دوو بچو مور ده که نه دې سره ستا واده کېدی شو کور والا به دې منلي بس چې زما خوښه وه هغې به م منله چې زما خوښه وه هغې به م منله نو هسې که پته نه وه لګېدلې کله به م واده و نو څه ټایمه پورې به بس همداسې بیا مې سره واده کول د دې مرګ نه پس بیا کله ملو شوي او کم ځای کې ملو شوي مرګ نه پس بیا د دې سره نه یم میلاو رابطه به م څنګه وه رابطه په موبایل وه علي اکبر خان دی چې کومه خبره کوي داسې ټیک ده دا ټیک صحیح ده ملګرو ملزم کائنات سره به هم خبرې کوو او ملزم خو وویلې چې د دې دواړو خپلو کې تعلق او پاکه دوستانه وه او دې نه پس د ساجد د مرګ نه پس د دې د واده اراده وه دې سره به هم خبرې کوو چې دا څه وایي کائنات څنګه چې دی وایي وحید دی وایي زما سره دونه وخت نه تعلق و داسې خبره وکړه که نه تعلق څنګه جوړ شوی دی وایي چې تا یادوي چې دې راته ویل چې خوښ وي نه سر ما ورته داسې نه ویلې د ده زه خوښه ومه نو چې د ما ته ویلې بس ما هم ورته غاړه کېښوسته نور دې کې څه داسې خاص نشته دی نه زمونږ یو بل اوسه پورې یو بل سره نه ټچ شوي و نه د ما ته څه غلطه خبره اوسه پورې کړې ده او مونږ کره تلې راغلې به وو چې د دې مور پلار به راتلل هسې دا مونږ کره یوازې نه راتلو ته خو واده شوې ښځې که نه لکه ته څه وایې چې څونه واده شوې ښځې دي نو هغوی ته د اجازت شته چې هغه بیا خلکو سره داسې کم تعلق چې ستا د سره ورته چې یادوې نو دا اجازت دي دا اجازت خو نه بالکل دا زمنم خو چې یو خاوند هغه خپل ښځې له حق نشي ورکولی د خپل بچو د ساتنې نه هغه ډیر ګنده شي او ایز باندې راوړي او هغې ښځه چې ده نو په کور کې چار دیواله کې پای عزت وخت تیری د خاوند نه صرف 2 ټیمه روټۍ غواړي جامه پیزار دارو دورمن هیڅ سمتې مانې دی غوښتې د مور ټول جیداد ما په خپل خاوند والوزولو صحیح ده د هغې کې هم دا ما سره د زما ښه نه منل دا یو منت ما اسپتال کې ورکو د ایسو دپاره 55,000 روپۍ مونږ په ده باندې ولګولې خو چې دا راووتو دا هم هغه شانتې و ده کې بیخي بدلي راغلې نه وه
خو زه د سره د خپلو بچو دپاره ناسته وم. نو د هرې ښځې دا خواهشاتي چې زما خاوند دې صرف زمای او زما د بچو او زما خیال دې ساتي. زه د مور کره به نه تلم، د دې رشتې دارانو کره به نه تلم، بس په کور کې به ناسته وم. که چېرته خپله به یې چېرته پرېښوستم او لا بړم را بغم هم به د ده وهل او د ده به زما سره ظلم زیاتې شروع کړ. تبر به یې داسې راغستی و لکه چې ما داسې څه جرم کړی دی او دا به ما ته په سر ولاړو. زما دا ماشومه به غېږ کې وه، دی به ژړل او ورکوټې زوی به مې ژړل او د ده زړه کې به رحم نه و. بس زما 2-3 پیره ما کوشش کړی د طلاق، خو د زه طلاق له هم نه ورکولم. د یو پیره چې زه مور کره خفه لاړم کېناستم، د ماما او د خویندو په سلا باندې ځان ووهلو، 4.5 لک روپۍ د موږ نه واغستې. هغې ته ما غاړه کېښوسته. دې وي طلاق درکوم، ما وی زه طلاق نه اخلم، بس زه به د سره وخت تېروم، کله خو به سم شي که نه. خو بس انسان چې دی نو برداشت ختم شي. څه حده پورې ظلم تېروي. ما څه حده پورې ظلم تېر کړو. د 6 کالو نه د واده کې 3 میاشتې زما خوشحالي وه چې سخر مې جمدی و، چې سخر مې وفات شو، بس د ټولو خپلې لوبې په ما شروع شو. او هغه هم داسې نه چې ما لکه بس څه دنه ما ډیمانډ کړی یا صحیح سم نه، الټه ما له خپلې مور دله زما مور یو پیره رکشه واغسته، بیا وله واغسته، بیا زما خپل پالر ما خپل پالر د اندرور نه اغستې دي، د گلشن نه. هغې نه مې اغستې او دا به راتلو، ما نه به یې پیسې اغستې، هغه پالر ما ختم کو. بس ده به پې خپله نشه کوله، د کار روزګار نه کولو. بیا هغې نه بعد چې دی نو د شرابو کار، ده خو پیله د واده نه پیله هم کولو، خو چې زما سره یې واده وشو دا چې ګیر شو نو هغې نه بعد یو منت دا کور کې بیا د کار نه کولو، د شرابو هغې نه بعد بیا د شرابو کار د شروع کو. استاد ته چې کومې خبرې کوې ته وایې چې ده به مطلب کور خرچه نه ورکوله، ماله به یې ټایم نه راکوه. نو دې سړي سره چې ستا دوستانه و نو ده ستا دغه شیزونو کې مدد کولو ستا د کور خرچې کې؟ زما د کور خرچه ما د نه کله غوښتې نه ده، ما له خپلې امي کوله. ما د ده نه کله د څه ډیمانډ نه دی کړی. ما خپل عزت غوښتو. د دې ګوره چې دی نو زما خاوند چې کوم و هغه که ما له روټۍ روړله، ښه 2 ټیمه یې روړله، خو زما دړه سکون پکې نه و. باقي دارو دورمن جامه پیزار تلې راغلې هر څه ما له زما مور کولو. د دې ګویان ما سره هم شته دي او د دې چې څومره ساجد خاندان دی نو ټولو ته پته ده چې ساجد سره زما مور پلار څومره ښه کړي دي. خو ساجد نه زما د مور قدر کړی دی نه زما د پلار، او زما د رور هم د قدر نه دی کړی. بس هغه یو ماشوم و چې کله به راغو ده به ورته ګنده الفاظ کولو. زما یو خور د کور کې 8 کې سبق وایي، ورکوټې ماشومه د 13 سال عمر دی، ګنده الفاظ بیا هغې پسې کولو. بس خامخا رورو برداشت خو تېنه نه شو که نه، نو بس هغه هم دا قدم اوچت کولو. ما خپل رور ته په موبایل جړلی و چې بس نو ما نه باقي زه نشم برداشت کولی. د ده د خویندو غونته کې زم زندګي غواړم چې څنګه د ده خویندې د خپلې مرضۍ مالکانې دي او خاوندان پې لکه پالر یې دي، دا دی ښه جیدادونه یې دي، ښه په خوشحالۍ ګرځي چې چېرته زړه غواړي ځي راځي هم د خپل خاوندانو سره او که همداسې ګرځي. خو ده نه خو ما د عیاشۍ زندګي نه غوښتم، د ده نه ما د سکون زندګي غوښته که نه. د دې چې کوم دا خبره کوي چې مونږ به مخکې د واده اراده وه، دې کې ورسره ته شامله وې، دا څنګه خبره وه؟ دا وکړه سر دا خو به فلحال الګ ته د خپل یری نه بم وای. د واده اراده مونږ لا کله نه ده کړې، ولې چې الهغه وفات شو نو د واده اراده ما څنګه د سره کولی شو، ځکه چې مونږ ته پته د اولریډي شک بیا په مونږ باندې د ټولو راتلو. مونږ کله د واده سوچ نه دی کړی، نه اوس او نه بیا هم کله کړی دی، خو اخو الګ دی که نه، خو به د خپل یری م هر څه وي. د مرګ هم څنګه وکړو؟ دغه خبره وکړه تا رور سره څنګه رابطه وکړه؟ د سره رابطه څنګه وکړه؟ خاوند دې دغه ټایم چېرته تلو؟ زما خاوند چې کم دی هغه د شرابو کار کولو، هغه خپل شراب وړل بهر، او چې دی نو ما خپل رور ته په موبایل باندې جړلی و. هغې ټایم کې غرمې ټایم کې د زما سره ډېر بد حالات شروع کړي و، زه یې ډېره زیاته ووهلم، هلکه چې زمونږ پوره ګاونډیانو ته پته ده او ما چې څنګه وخت تېر کړی دی ټول ګاونډیان زما د دې خبرې ګویان دي چې ما څنګه وخت تېر کړی دی. خو ده زما هغه خو ته نه کتل، هر ټایم به یې وهلم. زم یو ښځه وم چې د چا ښځو خاوند ته به ما کتل، خلکه جامه پیزار ته پسخېږي، ما به د خلکو خاوند ته زه به پسخېدم چې دام یو خاوند دی، دام یو ښځه ده، ښه په سکون زندګي تېري، زم داسې تېرول غواړم که نه. خو زما خاوند به ما ته صرف یو لفظ کولو، وایي تا به زه ذلیله کوم، وایي زه به دې ذلیله کوم. نو ولې آخر ګناه زما سوه، زه خو در پسې را تښتېدلې نه وم، تا په خپله خوښه کړي. په دغه ورځ د مرګ والا خبره وکړه چې دی ووتو، تا رور ته ټلیفون وکړو، څنګه چلو شو؟ ما خپل رور ته په موبایل باندې جړلی و، مل نو ما نه بس نور زه د ده یو ظلم نشم برداشت کولی، ځکه چې زه چېرته تلې راتلې نشم، بس ده سره ناست یم، دا زما خو ته نه ګوري، هغه ته ما په موبایل باندې تش جړلی و. دغه ټایم چې دی کور نه ووتو تا خپل رور ته ټلیفون نه وکړی چې دی داسې ووتو؟ نه ما ته خپل رور رینګ کړی و، صرف زما د وړو تپوس یې وکړو، وایي واړه زما دا لور نه وه، خوا کې ګاونډیانو کره کلي ته تلې وه او زوی مې هم هلته و. نو ما ته ویل چې خوشبو او زاوي څه شو؟ ما ورته ویل خوشبو زاوي نشته دي، خو زما خاوند ما سره خوا کې ناست و، هغه د خپل بوتلو حساب لیکلو. نو تا ته څه ټایم پته ولګېده چې دا ستا رور وجلی دی؟
ما ته د هغې په سبا باندې هاسپټل کې ما ته پته لګېدلې وه. دغه ټایم دی مړ شوی او کله زخمی و؟ نه زخمی حالات کې وو. هغه ټایم چې کم دی نو دا لکه مومنټ هم کولو د ده چې کم دی نو لکه ټول هر څه صفه و، خو دا 8 دن چې کم دی آی سی یو کې و نو د ده مومنټ هر څه لک ماشاءالله کېدل، خو هغې نه بعد چې دی بیا دا بل واټ ته شفت شو نو د ده سر کې وینه جام شوې وه، نو هغې نه بعد بیا دا وفات. ته څنګه وایې چې لکه ده خو تا سره ډېر ظلمونه کړي، ستا ورور هم نشو برداشت کولی، تا ورور ته هم جړل، بیا چې کله دی تا زخمي ولیدو او مړ دې ولیدو نو دغه ټایم کې دې بیا په زړه څه تېرېدل؟ سر هغه زما الله ګواه دی، ما ښه جړلې، ما هاسپټل کې مونږ په یو روپۍ لګولې ده، زه ورسره په خپله ومه، زه ترېنه نه یم جدا شوې، ما ورسره صدا 12 دن په سړو واټ کې هم تېر کړي دي، آی سی یو کې هم ما تېر کړي، ما په سیکیورټي هم بایک کې لګولې وه، ویل که د ده ژوند بچ شو نو ما ته پته ده چې زما ورور به یادوي، خو هغې ته هم دا پته وه چې لکه زه د دې ورور یادوم نو د ښه زما نه جدا کېږي، دا به ما سره وخت تېروي، بیا به هم ناست دی، خو زه د خپل ورور پروا ما هم نه وه کړې، مېل بس که زما خاوند الله زندګي ورکړه، زه د خپل خاوند سره ما په سیکیورټي لګولې وه، ما یو قسم خپل ځان نه علاوه دننه آی سی یو ته نه پرېښوستل. د دغه سره ستا واده څنګه شوی و؟ دا ستا چې کوم خاوند و ساجد سره دغه واده والا خبره وکړه، څومره وخت پهله دې ورسره واده شوی او رشته دې ورسره شوې څنګه وه؟ ته څه کار مار کې هغه مو ووایه. زه خپله بیوټیشن یم، د دې خور هم یو نه دوه بیوټیشن دي، نو یوې خور چې کم دی د دې لاس مات شوی او اختر نوم یې دی، حیا ورته پالر مشهور دی، زه حیا سره پالر کې ومه، د دې خور ګلشن ماته ویل مونږ تا رور لکو، نو هغه ټایم چې دی ما څه داسې خاص نه ګڼل که نه، ما هغه ویل چې دی هسې مذاق کوي، خو هغې چې زه خپل رور له وغوښتم نو د ده د رور هم زه خوښومه، ما سره به یې په فون باندې خبرې کولې، خو ما ته به ویل چې زه به تا کوم، خو لکه ما داسې زړه کې څه نه و، ځکه چې زه پالر له تلم راتلم، نو بس هغې نه بعد چې زه د وکړم او لکه واده زما وشو نو الریډي پیلن هم زما هم زما د خاوند مې و ځکه مې خوښ و، بس بیا مې ورسره واده وکړو، خو د واده کې موږ د ده نه څه ډیمانډ نه دی کړی، هر څه موږ په خپل سر کړي دي. کور کې بیا دا جنگ جګړې څونه وخت پس شروع شوې او ولې شروع شوې؟ زما اندروریانې چې دي هغه ډېرې زیاتې تیزې دي، یو خو ګوره که نه چې تعلیم یافته نو منم چې لکه تعلیم یافته ګوره اوس دا سرجي شوسی دی دا سیچو دی، که دا تیز هم دی نو زه خپله ډیوټي نباوئ که نه، خو د دې اندروریانې ما سره به دا زما اندروریانې چې کمې دي 15 واړه ما سره به یې داسې سلوک کولو چې هغه د نه منلو، چې ما به خاوند راغو زما واده شروع ورځې وي ځان مې تیار کړو نو هغې به ویل ماته اندروریانو مې چې ته ځان تیارې نو زموږ تا ته وینې خوټ کېږي، زما یو اندرور ناسته وه مریم سرتور سر 2-3 پیرې هغه زه په دې ماشوم باندې بیمار وم، زما 8 میاشت شوه سرتور سر 3-4 پیرې هغې زه د کور نه هم شړلی وم، خو بیا به زموږ جرګې وشوې، زما ته به مور وي چې کېنه مزه بس طلاق دې درله اخلو، ځکه چې سبا به دې مړه کې خوا کې در سره نیر دی هغې کې به دې واچي، خو ما به ویل نه امې زه خپل کور ته ځم، ما کور نه دی وران کړی. د ستا خاوند تا وی چې څه نشې مشې م کولې او څه کار یې کو دا خبره وکړه، د ستا څه وجې نه ستا د سره اختلافات زیات شو؟ زما خاوند به آیس ډیر زیات سکل، ما به اینی ټایم ورته جړل چې ساجده ته آیس دومره ډیر سکي، ما ته مخامخ ناستې زه ښځه یم زه خفه کېږم، ده به ما ته ویل چې زه به تا ذلیله کوم، نو زه خپله هم یو ښځه ومه که نه، ما بیا هم خپل مور پلار نه ټولو نه ما به دا خبره پټه ساتله، که د دې خپل به راغل زما خپل به راغل ما به ویل شکر دی ښه ټایم زموږ ښه تېرېږي، ما به په موبایل باندې د ده نه په زوره ویډیو کول سټیټس کول به مې میل چې چاته پته ونه لګي چې دا آیس کې ما دا کلم خرابېدلو نه ورکړې، خو دا آیس داسې شروع کړل لکه انسان چې روجۍ که نه او تندې وهلي داسې آیس یې شروع کړي، بس سیکنډ په سیکنډ هلته به یې چې بوتل یوړو رابغو مخې سره به د آیسو ته کېناستو، نو چې که زما لور به ترې څه غوښتل یا به ما غوښتل نو بس تش جنګ به نو دومره ظلم به یې موږ سره کول چې ټول ګاونډیان به راغل او ورته به ویل چې ساجده ته ډېره ناجیزه کې ستا ښځه تا سره وخت تېروي نو ته ولې داسې چل کې، نو هغه ویل چې دا زه ذلیله کوم. دا باندې د دې چې کوم ستا خاوند د ستا اندروریانې چې کوم دي ای په تا باندې عدالت کې دعوه هم کړې ده چې دا زما د لکه د ساجد په قتل کې دا ملوث ده، دې باره کې ته څه وایې؟ نو پهله خو دعوه ما په هغې کړې وه، هغې په ما باندې دعوه یې هېڅ کلم نه شوه کولی، ځکه چې هغې ما ته رور په پوډریتوب حالات کې پرېښوستی و، نو هغه بیا ما یو منت اسپتال کې ورکړو 2 کاله دا یو اندرور هم ما سره نه و. زه دا تپوس کوم بیبي دې قتل کې ستا څومره لاس دی؟ قتل کې ما صرف خپل رور ته په موبایل باندې جړلې دي، بس دا خبره زما اوس هم د بیا هم ده چې څه حقیقت دي زه ویم زه به نه پټوم، ولې چې بره الله دې لاندې زه یم. علي اکبر خان دی چې کومه خبره کوي که نه چې د زه د صرف رور ته مې په ټلیفون باندې خبرې شوې وې، نو آیا دی د دې خبره کې څونه حقیقت دی او ساینسي خطوطو باندې چې کوم تفتیش شوی دی د دې هغې کې څومره ملوث ده دا جینۍ؟ کیسر بھائی خبره داسې ده چې د دې څومره د دې پورې خبره ده ټیک ده، نو دغه سره مسلسل دا په رابطو کې وه،
او په هغه رابطو خو چې کوم هغه ته زموږ رسایي وشوله او چې دا نن گرفتار شوی دي ان شاء الله لزی کې سبا زدي ته کوټه کسټډي والو نو زی به ان شاء الله دی پر در دی انویسټیګیشن کوم صحیح حقیقت راشي ان شاء الله نو زه تاسو سره ډیسکس کوم ان شاء الله. کائنات څنګه چې ته وې کنه چې د سره خواده اراده نه و اسې ستا خاون و مړ شو او ته نوی نیول شوی نو مخکې ژوندۍ باره کې ستا څه خیالو تا به خپل بچی څنګه ساتل څه به کول واده به کولو بل څه ذریعہ سره به دي ساتل؟ نه زما خپل پالر اونر لاس کې و زما خپل سوچ دا و چې زه به ځان له پالر کولاوم خپل بچي به ساتم زما دا سوچ. اوس به دا بچی ته دلته ځا سره پرېږدې که نه ځان سره به جیل ته بوځې؟ نه زه به خپل بچي ځان سره بوزم. کمو ښځو سره چې کم خاوندان جګړې کوي یا اندروریان جګړې کوي او یا کم خاوندان نشې کوي نو د هغې ښځو له څه پکار دي څه وکړي؟ بس چې څه ما کړي دي نو زه تنګ وم ما ځکه کړي دي باقي ښځو نه زه خبر نه یم زه خپله ښځه یم د یو ښځې په سر باندې بله ښځه دردېدلې دا پیږي د یو درد باندې بل در ښځه پیږي نو زه ټولو ته همدا خواست کوم چې ما کومه غلطي کړې ده عادي نه کوي لاول دی وګوري طلاق دی والي که طلاق نه ورکوي چې څه طریقه کار کېږي زما خو هېڅ طریقه نه کېده که نه زما خاوند خو ځان ته څه ویلې هغه خو به چې زه خفه کېناستم نو ور مخه کې به ناست و او لکه پوډریان به یې ټول راټول کړي زموږ ټولو له به یې دمکیانې ورکولې زه به د خپل شرمه نه کور ته واپس راغم. ستا دا دواړه بچي چې کم دي دی پلار یادوي؟ او زما د لور چې کومه ده د دې پلار ډېر زیات خوښ و د دې د پلار هم خوښه وه بس څه ټایم پورې یاد کړی دی اوس یې نه یادوي. تا د خو پته ده چې څه ناسته تا په خپله وي چې څه ناسته و پکې ته مولوي سوې چې کله دا ماشومان پلار یادوي نو تا ته ځان څه ملامت ښکاري دغه ټایم کې ستا څه احساسات ووایه؟ زما سر زه دا اوسم چې دی زه مونځ کوم نو جاړم د خپل خاوند پسې جاړم ولې چې یو ښځه دې خو دی نه سر تور سر کوي خو دا ده چې بس زه تنګه وم ځکه زما بیخي برداشت ختم شوي و زما د انصاف څوک نه و زما ماماګانو زما ترونو زما پلار ټولو په جرګو باندې ښه وسې کړي دي باقي موږ له جرګو له څوک نه راتلل خلکو به ما ته ویلې وایي دا وړې نه شړې کېږي د ستا خاوند چې کم دی نو دا لکه صحیح نه دی دا عجیبه انسان دی د مشر کشر لحاظ پکې نشته دی نو باقي نه د سره خپل خاندان کې چا تعلق ساتلو او ما سره صرف زما امي تله راتله به چې له 100 روپۍ امداد به کولو باقي ما سره خپل خاندان کې چا تعلق نه ساتلو هغې به ما تل دا هر څه تا په خپل سر کړي دي. ګرانو کتونکو د جدید آلاتو استعمال د جرمونو مخه نیسي خود افسوس خبره دا ده چې زموږ خاندانی نظام رس په ورځ زوال پذیر دی. په دې حالاتو کې موږ حکومت ته غلطي نشو اچولی او د حکومت نه دا ګیله کول هم غلطه ده خو موږ ټولو لا پکار دي ځکه چې هر یو سړی د خپل کور او د خپل خاندان په خپله ذموار دي او هر چا له پکار دي چې دا ذمواري ښه احسن طریقې سره پوره کړي. ډېره مننه.